و الیکم جميعا تاسو ټول طرف ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثت عامه ولا نور دینو کې هم ذکر شوی ده او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا خاصه هم ده. الله رب العزت فرمایي ما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یا رسول الله ته ټول خلق ته رستولې بشیر اور نذیر زیر ویرونکې لیکن اکثر خلق هغه پوهیږي نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې هم فرمایي فضلت على الانبیاء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې نور انبیاءونه الله رب العزت شپږ شیان داسې دي چې موږ ورکې فضیلت حاصل ده. هغه شپږ شیانو کې اعطيت جوامع الكلم موږ الله رب العزت جامع الکلمات رکړي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث بھی اور فقها او هغه مندي پورا شرح ډاکی کړي وي. دا جامع الکلمات ته الفاظ کم وي اور معنی ډېر زیات وي. ونصرت بالرعب الله رب العزت مو مدد کوي رعب په ذریعہ سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جهاد ترون یو میل مخکې به تر روب پیلویدلو خلکو باندې به روب راتللو. احد کې چې کله صحابه ډېر زیات ستړي شوي وو او جنگ ختم شولو ابو سفیان اور هغه ملګري واپس لوړلو. واپسې بیا هغوی دوباره اراده وکړله چې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې حمله وکړو. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه ډېر زیات ستړي شوي دي نو موږ ورباندې حمله وکړو بس کیسه به ختم کړو. اوس دې ټیم کې چې دوی کله حملې اراده وکړله الله رب العزت په دوی باندې روب واچول. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روب په ذریعه سره هغوی واپس شولو دوباره حملې ته رانغللو. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روب چې الله رب العزت به نبی علیہ الصلوۃ والسلام روب په ذریعه سره مدد کولو. او حلت دی الغنائم الله رب العزت فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي مال غنیمتونه موږ د پر حلال کړي شوی دي. مخکې امتونو مال غنیمت صدقه زکات دا شین به هغوی خپل نشو خوړلی بلکې یو ځنګل یو بیابان کې به کېږدولو اور ور برغللو هغه به وخوړلو اندازه به ورته وشول چې د موږ ولا دغه کومه صدقه خیرات زکات ته یا مال غنیمت ته د الله رب العزت په دربار کې قبول ده. وجعلت الارض مسجدا وطهورا الله رب العزت موږ د پر د ځمکه دا سجدګاه ګرځولې ده. تمام ازمکه الله رب العزت سجدګاه ګرځولې چې کوم ځای کې هم سجده کوي شي اور طهوره طهارت حاصلول چې کله وبنشي ملو نو به اندیز مکه سره د خاطو سره تیمم مکه طهارت درته هم حاصل شلو. نور دینه مخکې کوم امتونو لکه يهود او نصارا شلو هغوی به المنځه د پر ځای خاص وو هغه نه ما سیو به هغوی المنځ نشو کولای اگر کډیر لري ویل نه وای خپل ځای ته المنځه د خپل ځای ته واپس راتللو بل ځکه هغوی المنځ نشو کولای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا فضیلت حاصل چې کوم ځای کې هم خپل کتره خپل رومال خپل جنموز وچولو اور المنځ ته ودرېدلو الله رب العزت قبلوي. اور ارسلت الى الخلق کافه ز الله رب العزت ټول خلق ته پر رستولې وختم بی النبیون اور انبیاء ولا خاتم یې مومن نبوت ختم شوی ده. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا فضیلت هم ده اور خاصه هم ده چې ټول خلکو د پر رستولې شوی ده. دین مخکې کوم انبیاء او هغوی بخپل قبیله خپل خاندان د پر الله رب العزت رستول